په پورا ضلع هنګو کې سرکاري وړو پسې غریب مستحقین خلک ذلیل او خوار شو چې پکې ښځې ماشومان ځوانان او مشران هم شامل دي. 200 کسان 1.5 کسان به په قطار کې ولاړ وي او کوټه به 500 تروړو وي، کله 50 تروړې او کله 30 تروړې راځي. نو دې کې ډېر مستحقین د وړو نه غریبان پاتې شي، واپس ترې نه لاړ شي او ډېر غریبانو پکې دیاړیانې هم خرابې شي. نو د دې مشکلاتو پیش نظر مشرانو او کشرانو ضلع هنګو کې صحافیانو ته داسې بیان ورکړو. کومه کوټه موته میلویږي دا د رشي دوکاندارانو غلطي نه 50 بورې ورکړي 50 ته میلو شي 50 کوره ته تاسو تي عام په ټیم باندې یو ورځ راشو وی بل ورځ نه وي نو مهرباني وکړئ چې یو کوټه زیاته کړي بلکې کوم ورځ میل دغه خراب او د بجلی په کار دی بل ورځ بیا ډبل ورکړي نو غنم خوراکي کړه خو موږ سره ظلم ولې کوي نو اوس مو مجبور یو مو مجبورینه غلطه فایده ما میل ولا خلی ما حکومت خلی مو تقریبا دا یو هفته کېږي دوه ورځې درې ورځې د وړو ته ناستو مو مهرباني ودا وشي دا ټول غریب خال ته سوبي دراشي او 8 بجې 9 بجې 10 بجې 11 بجې 2 بجې 3 بجې مو پته نه لګي وړو دا مو سم دردي وشي دا مو د خال رچی خور غریب خال ته غوزنه بلته نه باندونه دوی د خپل حق ملويږي. السلام علیکم. سلام بعد عرض دا دا زنانا دا نرینا دا مشمون دا بډاګون صوبایي میرستر خاطو سره کور نه روزي د وړو په تکل باندې مسبقینه پر انتظار وکي مسبقینه بعد 10 کیلو تلاوت یا ملو شي یا ملوم نشي ډیر خلک واپس تاس لوړ شي نمو ازر انتظامیه او کرسی ته رسیدلو خلکو ته مو دا سوال دا او ریکویسټ ده کوم دا وړو کوټه ده دا زیاته کړای شي. بسم الله الرحمن الرحیم. مو حکومت ته دا عرض دی چې دا وړو نن کومه کوټه ده دا کوټه چې نن روشي بیا دوباره چې بیا سبا ته کومه کینسل شي غو جو پټي هم ته نه راکې نو مو دا ایسی صاحب ته دا درخواست چې مهرباني وکړي چې دی باندې لګ شن مخري څو ورځې دا وړو دا طریقه وکړه مو ته خپل کوټه نه ملويږي مو ته حق نه ملويږي دی ته سودا وخت سودا زنانه حکومت د مو نرینه حکومت ډېر په بد حالات باندې دي. حکام بالا ضلع انتظامیه او پوډ افسرانو ته پکار دي چې د غریبو مستحقینو خلکو مدد وکړي او کوټو کې زیاتوالی راولي چې د خلکو ته فایده ورسي. زاهد الله بنگا شباسین ټي وي ضلع هنګو.